ګرانو کتونکو همدغه ابن امین او د افتخار په دعا کې موجود یو. د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپوخ هم دغه دعا ته راغلی دی. د هغوی سره دغه مشرانو ته دي او بیا سکندر حیات خان شیرپوخ ته دي. د هغوی سره به څو خبرې اترې کوو په دې واقعه باندې. سکندر خان کومه پیښه چې راغلې ده د خلکو نظر چې کوم دی په دغه قومي وطن پارټۍ باندې او په دغه چې کوم دی نو په قام پرسته ډله باندې نو څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بلرس چې کومه واقع وشوه ډېره زیاته افسوسناکه واقع ده او د دې چې څومره مغننه وکړي شي زما خیال کمه ده. یو خو جوماتو اسیم مذهبي ځای او کوم جومات چې دی کې سړی الله تعالی کوري نو سړی اسیم ځان محفوظ محسوس کوي. بیا په پولیس لاینز کې نو نورم دغه چې دغه ځای محفوظ نه نو بیا به د نورو خلکو موږ څه دغه وکړو او د عام خلکو به څه دغه وشي. زما په نظر یو خو پکار دا دی چې په دې باندې حکومتي کاغه وفاقي حکومت دی او کاغه صوبایي حکومت دی په دې باندې کې نسل پکار دی او د دې پوره صحیح انالیسس وکول پکار دی. دا کوم واقعیت چې کیږي روزانه په بنیاد باندې زموږ صوبې کې د دې انالیسس کول پکار دی. د نېشنل اکشن پلان دوباره یو سره نو جایزه کیسل پکار دی پای کې چې کومه کمیډي هغه لري کول پکار دی او امپلیمنټیشن چې دی هغه ان لیټر ان سپیرټ چې دی هغه ضروري پکار دی چې وشي. د واقعي سره او د محکم چې کوم روزانه په بنیاد باندې زموږ لا انفورسینګ ایجنسیز ټارګټ کیږي د سره د هغوی مورال هم راون شوی دی او دا به یو لوی یو یو چیلنج دی چې د خپل پولیس او د خپل د لا انفورسینګ ایجنسیز چې هغوی مورال موږ روچت کو چې زموږ محافظ چې دی چې هغه حوصله نوي دغه نوي دا به نورم نقصان دغه کی نو دی وخت یو چیلنجینګ دغه دی. سکندر خان څنګه به مورال روچتو لکه دی وخت پولیس په احتجاج باندې په بغاوت داسې میسجونه ورکړل شي. ګوره دوه درې خبرې دي. یو خو سیاسي لیډرشپ چې دی چې هغه په دې باندې دوی سره یو ځای ودرېږي او یو احساس وته چې موږ ستاسو په شا ولاړو. دویم او سره چې دی د ګورنمنت په سایډ باندې اډمنسټریټیو سټیپس اوچتولو ضرورت دی ک دوی سره کم د اسلحه او د نور ضرورت دی نور کم داسې اکوپمنټ ضرورت دی چې هغه ته زر پرووایډ کړی شي. د دې نور چې کم کمې دي کم دغه دي هغه ته پوره کړی شي. د کې دا د انټيليجنس هم یو فیلیر دی. داغه حواله سره یو دغه جایزه کیسل پکار دی او قتل پکار چې کوم ځای کې داغه بیف اپ کول ضرورت دی. سکیورټي فیلیر هم دی. دا ټول شیزونه چې دی د دې جایزه باګیسل غواړي او په دې کې چې پولیټیکل لیډرشپ یو आवाज سره یو دغه سره ودرېږي نو البا د پولیس مورال هم سره دغه کیږي او دې وخت کې زما خیال چې دا د معنی یو ډسکشن یو دغه کول ضرورت دی چې کومي پالیسي دغه شوی وي چې آیا دغه دا نتیجه چې دا کدا قسمه واقعیت روزي نو بیا پاغه باندې سره نو جایزه کیسل ضرورت دی. یو برستر صاحب څوک دی چې دغه بیانیه ته په کم نظر ګوري چې دوی کومه بیانیه ورکوي وي یا غم به چاکور کې راغلي وي تا ما خام ډوډۍ خورلې وي نه وي دی بل خبر دا کوي چې بیا حکومت لاړ نو دماکي بیا شروع شوه د حکومت چې راشي نو بیا به دماکي امنی نو د ملک روان څه دي چې دوی له موقع ورکړي. دا خو تاسو ګورئ نو د تسلسل سره د کال یو نیم کال بلکې دوه کالونه واقعیت شروع دي او بیا خاص کر د دوه میاشتونو چې کوم مذاکراتو پکې خبرې وشوي داغه په نتیجه کې موږ خو په دې نیو کې چې دا مذاکرات په کوم بنیاد باندې شو یا بعض خلک خبره کوي چې اګریمنت شوی نو هغه په کوم بنیاد باندې شو آیا داغه په نتیجه کې خلک پری خدلی شوی دي نه دي پری خدلی شوی دا هم د کوم ته نه معلوم نو د زما خل دا ټول شي نشي دا واځي کول ضرورت دی او بیا به د یو دغه کېږي چې اثرینو جایزم واګیشتل شي او بیا یو نوې پالیسی دی. قومي وطن پارټي چې پولیس لسه پیغام ورکړي پولیس سره سونه ملګرتیا کوي او دا کوم واقعیا چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې سکیورټي لیبس غنئ یعنی په کوم کور ترانه نو طریقه نه تاسو خپل د پټای په حواله سره مونږ خپل پولیس فورس سره ولاړیو خپل خلکو سره ولاړیو د دهشتګرد چې څوک هم دا عمل کوي مونږ دا غي غندنم کو
دا وایو چې به دې قسمه کاروایی کې چې څوک هم انوالو دي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده او دا وینه چې د کم پښتنو توی شوه دا نور نه دي تویېدل پکار دا اوس نور د برداشت نه خبره اوسې لګیا ده دې طرف ته اوس توجه ورکول پکار دي زمونږ به پوره مرسته پولیس سره به هم وي د خپل لا انفورسینګ ایجنسي سره به هم وي او د پالیسي ساز ادارو ته او خلکو ته به دا وایو چې دا که ستاسو دا خیالي چې دا زمونږ صوبه پیریفري صوبه ده او دا اور بدلته کې لګېدلي او د هغې تپش چې دی هغه به تاسو ته نه رارسي نو که دا حالات روان نو د دې اور به بیا په اسلام آباد کې هم د دې محسوس کېږي او د دې دغه په نور ځینو کې هم محسوس کېږي اوس پکار چې دې لپاره اقدامات اوچت کړی شي. سکندر خان هیرو پوښتنه کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وزیر اعلی پخوانی د هغه یو ترجمان او هغه په میډیا باندې چې دی نو راغلی دی باقاعده یو جهادي تنظیم کوم چې بیان دی هغې سره خپله واسطه هم ښودلې ده او د هغې باره کې خپله پیژندګلو کړې ده نو آیا تر اوسه پورې دغه خلکو سرکاري وسایل د خیبر پښتونخوا د غریبانانو ټکسونو پیسې هم دغه کول د دې خلاف په قانون وطن پارټي څه اکشن لري؟ مثلا نه په خپل انداز ولګوي چې د یو صوبایي حکومت ترجمان چې دی هغه داسې قسمه جوړیږي نو دې نه د هغې حکومت د پالیسو به هم تاسو ته اندازه وشي او د هغوی ارادو به هم تاسو ته اندازه وشي اوس هم که موږ ګورو نو هغه لحاظ سره هغوی داسې واقعاتو غندنې هم نه کوي دا اطلاعاتو هم راتلل چې د تېره کابینه کې ډېرو خلکو بتې هم ورکړي دي ډېر داسې نور هم دغه چې هغې کې سپورټ یو لحاظ سره ورته دغه شوی دی نو په دې باندې پکار دی چې سوچ وکړی شي چې دا قسمه خلک څوک سپورټ کوي او د هغوی له څوک دغه پناه ورکوي نو آیا دا د دې قوم خیرخوا دي او که نه دغه قسمه خلکو خلاف قومي وطن پارټي به سلیکشنلي قانوني لار اختیارول پکار دي د پښتانه هم احتساب غواړي دې خلکو بالکل ګورې ما خو تاسو ته مخکې وویل چې نور د پښتنو وینه نه یې تویېدل پکار نور دا د برداشت نوس خبره اوزي لګیا ده اول مونږ دا څو کاله لوی دغه تېر کړل اوس بیا د حالات داسې دغه کېږي لګیا دي د دې په ټایم باندې روکتام کول پکار دي او دې لپاره اقدامات اوچتولو ضرورت دی دا د حکومت فرض جوړیږي چې هغه هر یو کس له تحفظ ورکړي. د مننه ګرانو کتونکو خو موږ د پښتنو لیډر آفتاب احمد خان شیرپور ګورو نو په هغه باندې یو شمېر بمي چاودنې وشوې خو ځای نه دی پرېښي علاقه نه ده پرېښي او په دغه 400 کې چې کوم دی نو ژوند کړی دی نو دې وخت کې د دغه پښتنو لیډرانو نه خو موږ تمه کوو نو د دوی ملګرتیا هم کوو او دا جنګ چې کوم دی په دغه پښتنه سیمه باندې روان دی هغه خلک چې هغه مخري دي هغه زموږ پښتانه د دینه نشي بچ کولی بلکې هغوی خپل مفادات لټوي او خپل مفادات چې کوم دي د هغې دپاره به دا پښتون قام استعمالوي نو په دې لحاظ سره زه برملا دغه خبره کوم ټول پښتون قام ته ځکه چې زما دوه وروڼه نن دلته نه لاړل دا یو ماشوم تنکي ته چې زه په تصویر کې ګورم نو جړۍ مې چې هغه نیکه هغه نیا هغه تره هغه کور ته ننوځي هغوی وایي موږ کور ته نشو ننوتی چې هغه ماشوم موږ کور کې سیکو نو اوس ته شپ شپ نه خبرې وتلې دي خو څوک سیاست کوي خپل کار یې د سیاست ته کوي خو موږ دا وایو چې په پښتون قام باندې نو پکار دا ده چې موږ پښتانه مشران خو په دې موقعو باندې بیا یاد وساتو د هغوی ملاتړ وکړو د هغوی ملګرتیا وکړو دغه پښتنو مشرانو ته موږ دا وایو چې اوس په موږ سخته راغلې ده او دا په مزاحمتونو باندې نه کېږي چې مزاحمتونه به کېږي نو ګرانو کتونکو موږ ساره داسې راغلو خو دا دعا ده نو دا دعا داسې ده چې دې کې د امن میسج خورېږي خو هغه د ابن امین پلار دی او هغه د ابتخار پلار دی هغوی ته خدای پاک شهادتونه ورکړل خدای دې مؤمن مسلمان له موږ له خدای پاک دغه شانتې شهادت راکړي خو غم یې پرېښود او دغه غم سره سره چې کوم دی دغه خاندانونه د دغه کلي علاقې خلکه دغه غوښتنه کوي چې موږ په خپله سیمه امن غواړو او د پښتونخوا پولیس زنده باد او موږ ټول ورسره کلک ولاړ یو کوم خلک چې دغه پروپاګانډې کوي چې د هغوی موراله نن دغه شهدا بچي دغه شهدا وروڼه د هغوی مشران هغوی وایي چې یاره موږ ټول د دغه پولیسو سره کلک ولاړو نو څو خبرې مې ځکه غوښتې چې کله د دغه پښتنو مشرانو سره خبرې اترې کوو نو ملاتړ یې پکار دی او د دوی نه تمه هم ده چې دوی به دغه شانتې د امن لپاره خپل کوشش کوي. ډېره مننه.